ډونالډ ټرمپ ایران ته یو ډېره غټه دمکی ورکړې ده، خو د ایران د ظالم بچو والله د دمکی یو ډېر قراره جواب ورکړی. څه دمکی ورکړي، ایران څه جواب ورکړي، په هغې ډیټیل سره خبره کوو. خو بل طرف ته سعودي عرب د خپل وطن نه، سعودي عرب حکومت د خپل وطن نه د ایران سفارتخانه ختمه کړې ده او د ایران سفیران خپل وطن ته واپس لیږلي دي. دې نه علاوه ایران چې کوم 4000 کیلومتر میزایل په یو کې باندې وشلو د امریکا ایر بیس باندې، نو هغې نه ایران انکار کړی دی. ایران ته ولې انکار کړی، په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو، او آیا واقعي دا میزایل ایران ویشتلی او که نه، په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. نو ډېر اهم اپډیټس دي په دې ویډیو کې. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول لومړنۍ په ډونالډ ټرمپ باندې خبره کوو چې ډونالډ ټرمپ ایران ته څه دمکي ورکړې ده. نو ټرمپ ټویټ کړی دی. ټرمپ خپل ټویټ کې ویلي دي که ایران چرته 48 غنټو کې ابنای هرموز کولو نه کو، نو موږ به د ایران غټ غټ پاور پلانټ ټارګټ کوو. د ایران چې کوم انرژي سورسز دي په هغې باندې به موږ اټیک کوو، په هغې باندې به موږ حمله کوو، اب ورته ټارګټ کوو که چېرې ایران ابنای هرموز لاره کولو نه که. ابنای هرموز مختلف ویډیوز کې تاسو سره ما ډسکس کړي هم ده چې دا د ایران سمندري لاره ده چې په دې باندې د دنیا غټ بحري جهازونه، کاروباري جهازونه، د سامان جهازونه یو ملک نه بل ملک لځي، په اسانه باندې ځي. که چېرې دا لاره بنده شي نو بیا پې ډېره غټه خرچه راځي په دغه جهاز باندې که چېرې بل ملک ته ځي. نو ایران ورته اوس دغه لاره بنده کړې ده، ځکه په پاکستان کې او په ټولو ملکونو کې پټرول هم ګران شوي دي. وجه دغه ده چې دغه لاره بنده ده، پټرول پاکستان ته راځي نه یا نورو ملکونو ته تجارتي سامان ځي نه، نو هر څه ګران شوي دي. نو ټرمپ ځکه ولله ویلي چې دا لاره کولو که لاره دې کولو نه که، نو بیا به رستا چې کوم توانایي والا پلانټونه دي به موږ ټارګټ کوو. نو ایران ورته ویلي دي که چېرې تا زما پاور پلانټ ټارګټ کې، نو په ریجن کې چې څومره هم لستا انفراسټرکچرز دي، که هغه انرژي انفراسټرکچرز دي او که هغه انفارمیشن انفراسټرکچرز دي، هغه موږ ټارګټ کوو. که هغه په سعودي کې دي، که هغه په دوبۍ کې دي، که هغه په قطر کې دي، که هغه په بحرین کې دي، کوم ځای کې هم دي د ستا انفراسټرکچرز دي، د ستا بینکونه دي، د ستا بلډینګونه دي، د ستا ایربیس دي، د ستا چې څه هم چې تا سره لینک دي، اسرائیل سره لینک دي یا امریکا سره لینک دي، نو موږ به درته هغه ټارګټ کوو. یعنی ایران د ډونالډ ټرمپ د دمکۍ یو قراره جواب ورکړی دی. خبره سعودي حکومت ایرانی سفیر ته ویلي دي چې سفارتخانه دې 24 غنټو کې پرېږده. د ستاسو سفارتخانه زمونږ نه ده خوښه، ستاسو سفارتخانه زمونږ د قانون مطابق نه ده، نو ته د خپله سفارتخانه 48 غنټو کې 24 غنټو کې پرېښی شي. یعنی سعودي عرب اور د ایران هم تعلقات خرابېدو طرف ته روان دي. او اصل کې دا ګیم امریکا کوي هم په دې وجه چې دا ملکونه خپلو کې یو بل سره وجنګېږي او دوی خپلو کې یو بل سره نښلي. دا عرب ملکونه، خلیج ملکونه او ایران خپلو کې یو بل سره نښلي، او چې دوی خپلو کې نښلي نو ډېر غټ نقصان میلاوېدو والا دی ایشیا ریجن ته. نو الله دې وکړي چې دا جنګ ختم شي او د عرب ملکونه او د ایران خپلو کې یو موټی شي، خپلو کې په اتحاد باندې شي. خو اوس په خبرو کو د ایران په هغه 4000 کیلومتر رینج والا میزایل باندې یو څو ورځې مخکې، یو 2 ورځې مخکې تقریبا په یو کې د امریکا ایر بیس سره خوشا کې یو میزایل هیټ شوي، 2 میزایل چې میډیا دا دعوا کوله چې دا د ایران میزایل دي او 4000 کیلومتر رینج والا میزایل هم ایران سره شته دي. نو اصل کې میډیا دا خبره ده که ښکاره کا چې یورپي ملکونه خبر کی چې غواړي تاسو هم د ایران په ټارګټ کیئ. لکه یورپي ملکونو ډونالډ ټرمپ ته انکار کړو چې ابنای هرموز کولولو دپاره موږ تا سره نه یوځای کیږو، د ایران خلاف جنګ کې موږ میدان ته نه دردانګو. نو اوس ډونالډ ټرمپ یو ډرامه داسې وکړه چې په خپل ایربیس سره خوا کې میزایل یې وغورځولې او دعوې په ایران باندې وکړه، او یورپي ملکونو ته دا خبره واضحه کړه چې تاسو هم غواړئ د ایران په ټارګټ کیئ. ایران سره داسې میزایل شته چې تاسو هم هیټ کولی شي. لکه یو قسم لغه یورپي ملکونه د ایران خلاف را یوځای کوي چې د ایران خلاف شي، دوی موږ سره یوځای شي او موږ د ایران خلاف را یوځای شو، دغه ابنای هرموز لاره کولو یا ایران ته شکست ورکو. لکه دومره غټ شیال دی پکې. ایران ورله وایي چې دغه میزایل موږ نه دي هیټ کړي، موږ سره دومره میزایل نشته چې موږ د ایران نه یورپ هیټ کو، دغه میزایل موږ نه دي ویشتي. ایران ورته انکار کړی دی. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټ شو. دې حوالې سره د ستاسو سره د خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.